إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين. وقال تبارك وتعالى في مقام آخر: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما عمل ابن آدم من عمل يوم النحر أحب إلى الله من إهراق الدم، وإنه ليأتي يوم القيامة بقرونها وأشعارها وأزلافها، وإن الدم ليقع من الأرض الله بمكان قبل أن يقع بالأرض، فطيبوا بها نفسا. رواه الترمذي، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. तमाम हज़रात को माबसर दरूद इब्राहिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। तमाम अज़ीज़ान व हाज़िरीन और मुसलमानान, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त लोई फ़ज़ल और एहसान दे पे मुंगतासु बंदी कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुंगतासु पले खबर औरिदलु द पारा दल तकीनूली ढेर खलक बदासी भी कि अगी वपा आबसियात की फजूलियात की मसरूफ़ी, लेकिन द इंसान सआदतमंदी और खुशकिस्मती दादा कि इंसान खपल द जंज व लम्हा पदस मजालिस की तीर की चलत द अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त द महब्बत खबरी की। लेकिन कल च हम मुंगा यो इस्लाही मजलिस तजूद यो सो खबर एहतमाम पकार दे योदा कि समुंगा और द अमल पनियती वौर कि द इंसान मालूमात डीर शी भागा मालूमात द इंसान मामूलात नवी जोड़ आमली ज़िंदगी की नवी रागल द इंसान तावानी दे कामयाब अगर इंसान दे कि सवरत इज़्ददी आगा द आगा पा अमली ज़िंदगी की रश और दरेम दा हर अमल मुनको पे कि इखलास हुई नाम नमूद दिखलावा शोहरत दा पे की मौजूद नहीं। अल्लामा इमादुद्दीन इब्न कसीर रहमहुल्लाह फरमाई इन्ना लिल अमलिल मुतक़ब्बल शर्तैन अहदुहुमा इत्तिबाउल लिस्सुन्ना व सानिहा खालिसतुल लिवजहिल्लाह। यो अमल दा अल्लाह ताला पे दरबार के कबूल ले कने दे जदीद पारा बुनियादी दो शर्तों ने दी। यो शर्त दा कि पागा अमल के इत्तिबा द सुन्नत हुई द जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और दुएम शर्त दा कि पागा अमल की इखलास हुई
نام و نمود دکلاوا شهرت دا پکې موجود نه وي. عزیزانو دا کمی روزی چې دی اور خاص کر نن ورځ چې عید الاضحی ورته ویلی شي غټ اختر، دا د خوشحالۍ یو عظیم ورځ ده. یو څو قسم عبادات دي. جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمائی بنی الاسلام علی خمس، د اسلام بنیاد دا په 5 سیزونو باندې دی. یو رکن د اسلام شهادت الله اله الا الله وان محمدا عبده ورسوله، دا اقرار کول چې الله تعالی وحده لا شریک ذات ته او جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم د الله تعالی رسول. دویم نمبر باندې و اقام الصلاه، د مونږ اهتمام کول، پابندی کول. دریم نمبر و ایتاء الزکاه، زکات ورکول. سلورم نمبر و صوم رمضان، د رمضان روزي نیول. اور پنځم نمبر و حج البیت، د بیت الله حج کول. دا 5 ارکان دي. په دې کې 2 ارکان داسې دي چې هغه سړي د پاره دي چې کم سړی صاحب نصاب دي، د هغې دپاره څه شرایط دي. یو عبادت هغه د قربانۍ دی او هغه د حج دی، چې حج په هر چا باندې نه دی فرض، بلکې کم چې استطاعت لري، طاقت لري، نو په هغه باندې حج فرض دی. دویم نمبر باندې زکات. زکات هم هغه عبادت ته چې دا هم وقت سره موقت ته، اور دویم دا دی چې هر هغه سړی به زکات ورکړي چې هغه صاحب نصاب وي. باقی 3 قسمه نور عبادات په دې کې ذکر دي، ارکان ذکر دي. یو د توحید اقرار کول او د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم د رسالت اقرار کول. دا په هر مسلمان باندې فرض دي، هر مسلمان باندې. هیڅ وخت سره دا موقت نه دي، متعین نه دي چې په دې وخت کې وي، بلکې چې کله انسان ایمان راوړي نو د دې دواړو خبرو اقرار وکړي. یو د منځ هم وقت سره موقت دی چې د ماسپښین د مانځه اذان شي نو تبه منځ کوي، مازیګر وقت داخل شي تبه منځ کوي، ماښام وقت داخل شي تبه منځ کوي، د هغې نه مخکې نشي کولی فرض منځ. اور بل دی د رمضان روژه، هغه هم وقت سره موقت ته، یو میاشت د هغې چې کله هغه میاشت راشي نو بیا په انسان باندې روژه دا فرض کېږي. خو په دې کې یو عبادت دی حج. حج عبادت دا یو خاص خلکو د پاره او خاص افرادو د پاره. هغه خلکو د پاره چې چا طاقت لرو، استطاعت لرو، د هغې د پاره. بیا په حج کې یو عمل د هغې ته ویلی شي قرباني. حاجیان په مینا کې قرباني کوي چې کله عرفات نه واپس شي، مزدلفه کې شپه تېره کړي، د هغې نه بعد ځي به سباله مینا ته هلته قرباني کوي. دارنګې شیطانان چې دي 3 ورځې جمرات چې ورته ویل کېږي هغه ولي. نو دا عبادت خاص کر د هغوی دپاره، لیکن اور دا په حج کې دنده دی. الله تعالی د دې دپاره چې دا د حج یو جز دی، پورا عالم اسلام کې دا خور شي، نو په هر صاحب نصاب باندې الله تعالی د قربانۍ حکم فرض کو، لازم کو، د پاره د دې چې خلک هم د دې نه حاصل کړي. د قربانۍ لفظ قرآن مجید کې الله رب العزت 3 ځله ذکر کړی. او قربانی الامام راغب اصفهانی رحم الله فرمایي چې دا د قربت ده. قربانی ویل شي ما یتقرب به الی الله تعالی، هر هغه شسته چې پاغي سره انسان ځان الله تعالی ته نزدیک دي ته ویل شي قربان. هغه که دعا ده، هغه که منځ ده، هغه ذبح ده، خو په دې سیزونو سره انسان ځان الله تعالی ته نزدیکي. د قربانۍ فلسفه او حقیقت هم دا ده چې انسان قرباني کوي، د دې مقصد دا دی چې دې قربانۍ سره انسان ځان الله تعالی ته نزدیکي. کم خلق چې منکرین حدیث دي او هغه خلق لیبرل طبقه، هغوی دا اعتراض کوي چې دا خلق
په کال کې په اربونو کروڑاو روپۍ خرچ کوي او په دې باندې زناور علي د دې فائدہ سره دا پیسې که په یو رفاهي اداره کې ورکړې وي یتیمانانو به د هغې نه خپل ضروریات پوره کړي وي، حاجتمندو به خپل ضروریات پوره کړي. د دې قرباني حاجت سره د دې آسان جواب دی. اصل کې یو تعلق د انسان د انسانانو سره، ستا تعلق د خپل پلار سره، ستا تعلق د خپل مور سره، ستا تعلق د غریبانانو فقراو سره، یو دا تعلق دی. د دې تعلق مقتضیات دا دي چې ته د هغوی سره تعاون به کوې، هغوی سره به ښېګړه کوې، لیکن د دې نه زیات تعلق د انسان الله تعالی سره دی. الله تعالی انسان دی دنیا ته لېږلی د پاره د دې چې دې انسان ته الله تعالی یاد شي او د الله تعالی معرفت دې حاصل کړي. نو انسان چې کله قرباني کوي دې کې اشاره وي دې خبرې ته چې الله زه ستا په نوم باندې ځان قربانولو ته م تیار یم، سورې خو لا سورې. د دې وجې نه حدیث پاک کې راځي، حضرت ام عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائل ما عمل ابن آدم من عمل کہ بنی آدم حص و عمل نکی یوم النحر من عمل یوم النحر دا قربانی پرس باندے احب الى اللہ تعالی دس عمل چاگ اللہ تعالی تا محبوب سوا دا دی عمل من احراق الدم یو سڑے وینتیو کی قربانیوں کی دا عمل اللہ تعالیٰ ته ډېر محبوب دی او دومره محبوب دی وَإِنَّ الدَّمَ لَيَقَعُ مِنَ اللَّهِ بِمَكَانٍ قَبْلَ أَن يَقَعَ بِالْأَرْضِ تعالی چاړه د زناور په سټ ایښودې نه ده، وینه له ځمکې ته ښکته تلې نه ده چې د الله تعالی په دربار کې هغه وینه ورسي. مطلب دا دی چې هغه قرباني الله تعالی ستا قبوله کړي او ستا ګناهونه پرې معاف کړي. وَإِنَّ الدَّمَ لَيَقَعُ مِنَ اللَّهِ قبل ان یقع بمکان. د دې وجې نه مستحب دا دي که یو سړی په خپله ذبحه هغه کولی شي نو په کار دا دی چې په خپله چاړه هغه استعمال کړي او چې کله چاړه استعمالي د زناور په سټ باندې نو په دې وخت کې د دعا اهتمام کوي. انی وجهت وجهي للذي فطر السماوات والارض حنيفا وما انا من المشركين ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. دا کسانو میں کم کس چې حاضر دي حاضرین دي هغه مو ښه خبره ده. نو په دې وخت کې انسان چې کله قرباني کوي نو الله تعالی ته هغه وینا لازمه کې ته نوي رسیدل چې الله تعالی د قرباني قبول کړي. وانه لياتي يوم القيامه او دا کم ګډ بيزا غوا می خدای چې زوا کړل الله تعالی په نوم باندې دا و پروز د قیامت باندې راځي بقرونها واشعارها وازلافها پس سره په خپل خکرو سره دارنګي په خپل ویختو سره اور دا به د دې انسان د پاره سورلی وي دی په سورلی کې ورځي په میدان محشر. د دې وجې نه پکار دا دي چې کله انسان د قرباني زناور علي نو د هر قسم عیب نه خالی وي، هر قسم. بعض عیوب خدا سے ما جمعے پر تفصیل کر لے چې کله هغه په یو زناور کې وي نو قرباني پې نه کېږي، اور بعض عیوب داسې دي چې کله هغه په زناور کې وي قرباني پې کېږي لیکن بهتر نه دي. د دې وجې نه علامه شامی رحم الله فرمایي چې مستحب دا دي چې کومه زناور ته اغوستی دی هغه د هر قسم عیب نه خالي وي. ځکه چې ته سبا په دې باندې سورلي کوي نو په کار دا دی چې داسې زناور وي چې هغه د هر قسم عیب نه خالي وي. نو قرباني سره انسان ځان الله تعالی طرف ته نږدې کوي. او قرآن مجید کې الله رب العزت بار بار د دې تذکره کړله، تقریبا 3 ځایونو کې د قربانۍ تذکره یې کړله. اول ځل الله رب العزت په سورة المائده کې د قربانۍ تذکره کړله او د هغې آیتونو نه دا معلومیږي چې دا قربانی صرف د امت محمدیه خصوصیت نه ده بلکې د آدم علیه السلام نواله تر عیسی علیه السلام پورې د دې قربانی رواجو. البته طریقې مختلف وا. قرآن مجید کې الله رب العزت واقعہ ذکر کوي د قابیل اور د حابیل. قابیل اور حابیل دا دواړه زامنو د حضرت آدم علیه السلام. حابیل
هم قرباني وکړه او قابیل هم قرباني وکړه. مفسرین ذکر کوي چې قابیل هغه ولګېد سلک میوې غونته کې راواغستې او میدان کې کېښودې، او حابیل هغه یو غټ غټ مزیدار هغه د الله تعالی په نوم باندې قرباني. نو برې نه اور راغی، د حابیل هغه قرباني وسوځېده، قبوله شوه، او د قابیل قرباني قبوله نه شوه. پخوا زمانه کې د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم نه مخکې کله به چې یو سړي قرباني کوله که پایې کې به اخلاص و نو اسمان نه به اور راغی او قرباني به وسوځېد، او که اخلاص به پکې نه و نو اور به نه راته هغه به نه سوځېد. دا صرف د دې امت خصوصیت دی چې ما تا ته دا هم وایي چې قرباني وکړه، په دې سره ستا ګناهونه معاف کېږي. دې سره دا هم وایي چې د دې غوښې خوراک ته دپاره جایز دی. نو قرآن مجید کې الله رب العزت هغه واقعه ذکر کوي، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ. اللہ تعالیٰ فرمائی وَاتْلُ عَلَيْهِمْ، اے زما محبوبہ بیان کا پدوی باندے دا آدم علیہ السلام دا دو زامنو واقعا اذ قربا قربانا ہر کله چې هغوی قربانی پیش کړه فتقبل من احدهما پاوی کې د یو قربانی قبول شوه لیکن ولم يتقبل من الاخر دبل قربانی قبول نشوه ځکه یو کس چې قربانی کړو پای کې اخلاص او بل کس چې قربانی کړي و پای کې اخلاص د دې وجه نه دا مسأله ډیره اهمه مسأله ده چې کله انسان قربانی کوي نو خالص د الله تعالی د رضا لپاره د نام و نمود لپاره د دکلاوی شهرت لپاره قربانی نه کوي اور کچرتا د نام و نمود لپاره د دکلاوی شهرت لپاره یو سړی قربانی وکړه نو دا قربانی د قبول نشو او کچرته قربانی د دې لپاره کوي چې ما ته غوښه میلاو شي زه غوښه وخورم نو فقهای کرام ذکر کوي چې د دې سړي قربانی ونشو صرف دغه نه کده پټل کې حصے اغستی وي نو 15 شپږ کسان دي داوی قربانی ونشو او د دې سړي قربانی ونشو څومره سخته مسئله اگر چې دا جایز دی چې تا قربانی وکړه دا ټوله غوښه ته ځان وخوري یو پټه بهر چاله ورنه کی دا هم جایز دي تا لپاره لیکن د مخکې نه اراده د غوښې کول چې قربانی کوم د پاره د دې چې ما ته غوښه میلاو شي نو د دې سړي قربانی نه قبليږي او کم کسان چې وسره پټل کې شریک دي دا غوي قربانی نه قبليږي او دویم دا چې کله قربانی تکي هغه به د حلال مال نوي د حرام مال نه بني کچرتا د حرام مال نوي نو دا قربانی نه قبليږي هغه قربانی قبليږي چې کې اخلاص وي او مال د حلال وي نو کچرته مخکې زمونږ په نیت کې کوړو مخکې زمونږ په نیت کې اخلاص نو نن ما تعالی پکار دي چې وس قربانی کو وس د خپل د نیت تجدید وکړو علما ذکر کوي چې کله انسان یو عمل کوي نو د عمل په شروع کې هم د نیت تجدید پکار دی چې دا عمل خالص د الله تعالی د رضا لپاره اور دا عمل په مینس کې هم د نیت تجدید پکار دی چې الله تعالی دا عمل صرف ستاسو رضا لپاره اور چې کله عمل مکمل کې داغه نه بعد هم د نیت تجدید پکار دی چې اے الله تعالی دا عمل صرف ستاسو رضا لپاره نو قربانی کې اصل شی دا چې ته په دې سره الله تعالی ته نږدې شې اور الله تعالی ته نږدې کېږي په کامل اخلاص سره سورۃ الحج کې الله رب العزت تفصیل سره قربانی احکام طرف ته چې هغه اخلاص ته یې طرف ته اشاره کړل او دا فرمایلی چې دا د قربانی عبادت ما د هر امت د پاره فرض کړو ولکل امه جعلنا منسکا الله فرمایي هر امت د پاره جعلنا غرزول مونږه منسکن عبادت د قربانی چې دی با قربانی کوي خود سره پاره لیذکر اسم الله د پاره د دې چې دی په دی باندې د الله نوم یاد کی علامه رزقهم په طریقې باندې چې الله دته خود نه کړلا
فإلهکم الہ واحد، حاجت روا ستاسو حاجت روا یک یو دی. سمانه قربانی کوي، د قربانی چې څومره شرایط دي د هغې خیال ته وساتو. دې سره سره خپل عقیده هم سمه کا، د عقیدې تصحیح هم وکړه چې هر څه صرف د الله تعالی نه کېږي، د غیر نه کېږي. فإلهکم الہ واحد فله اسلموا، خاص دی الله تعالی ته منقاد شئ، الله تعالی ته تابعدار شئ. وبشر المخبتین، زیر ورکا المخبتین، هغه خلکو ته چې څوک عاجزي کوي، چې څوک د الله تعالی په دربار کې عاجزي کوي، د عجز اظهار کوي، نو هغه خلکو ته زیر ورکا. او دریم ځل الله رب العزت په سورة الکوثر کې خپل پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته فرمایي انا اعطیناک الکوثر، اے زما محبوب ما تعالی کوثر راکو. د کوثر مفسرین 26-27 معنی کړي. یو معنی دا ده چې ما تعالی کوثر راکو، د کوثر معنی ده خیر کثیر، اے زما محبوب ما تعالی خیر کثیر راکړ. د دنیا خیر کثیر قرآن مجید ده، او د آخرت خیر کثیر هغه حوض کوثر. داسې اوبه دي چې یو ځل چا د هغې اوبو نه وڅکل نو بیا به تر اخره پورې دی چرې تږی دی شي. او دومره خوږې دي، د ګبین نه ډېرې خوږې دي، او دومره جامونه به پرته که عدد نجوم السما، لکه په اسمان کې چې ستوري دي دومره جامونه به د هغې خوا کې پراته. الله تعالی دې موږ ټولو ته نصیب کړي. الله تعالی خپل پیغمبر ته فرمایي چې ما تعالی خیر کثیر راکړو، لیکن دو کارونه به کوي مالا. فصل لربک وانحر، یو کار دا چې عبادت کوا لربک، صرف خپل رب عبادت کوا. نو په دنیا کې بدل هم نعمتونه راکم، په آخرت کې بدل هم نعمتونه راکم. فصل عبادت کوا، بدنی عبادت کوا، او دویم عبادت ذکر کو وانحر چې قربانی کوا. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی چې د وانحر مطلب دا ده چې تو ذبح کوا پرز د اختر باندې، چې کله تا دا کارو کو ان شانئک هو الابتر، ستا چې کوم دشمن دی هغه به تباہ و برباد، هغه به ذلیل وي. علما د تفسیر ذکر کوي چې د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم یو څو بچو قاسم اور ابراهیم، چې کله قاسم وفات شو ابراهیم هم وفات شو، نو ابو جهل دا خبر وکړه چې دا پیغمبر صلی الله علیه وسلم مقطوع النسل له، د نسل مخکې نه ځي. نو الله رب العزت دا آیتونه راولېږل چې ای زما محبوبه ستا دشمن چې دی هغه ابتر دی، د هغه نسل به ختمیږي، اور ستا نسل به تر ورځ د قیامت پورې جاری او ساری. ابو جهل یو لوی غونډه و، یو لوی چودري و، لیکن هغه مردار شو د چا د لاسه؟ د یو دو ماشومانو د لاس. تفسیری واقعه ده، جنگ بدر دی، دو ماشومان دي معاذ و معوذ. خوا کې ورسره عبدالرحمن بن عوف رضی الله تعالی عنه دی. معاذ رضی الله تعالی عنه عبدالرحمن بن عوف رضی الله تعالی عنه ته وایي چې هغه ابو جهل ته پیژنې زمونږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته چې کوم کنزل کی، هغه وایي بچه ته څه کوي؟ وایي زه غواړم چې هغه زه قتل کړم. هغه ورته اشاره کړه چې دا پورې روان دي، په دې صفونو کې روان دي. هغه بل معوذ چې دی هغه دته وی په غوږ کې پټ چې دا بل روري وانه وي. هغه ابو جهل پیژنې که نه؟ وایي څه کوي؟ وایي زه غواړم چې هغه زه قتل کړم، ځکه هغه زما پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته کنځلې کړي. نو عبدالرحمن بن عوف رضی الله تعالی عنه ورته اشاره وکړه چې دا پورې روان دي. دو ماشومان دي معاذ اور معوذ، دا دواړه لار او توره یې را پرېښودله، سړی کتر ته حضرت ابن مسعود رضی الله تعالی عنه چې ولید سړی کته پروت دی، ابن مسعود رضی الله تعالی عنه راغی په خېټه ورته کېناست. ابو جهل دومره لوی کافر، علما ذکر کوي چې ابو جهل کفر دا د فرعون نم زیات، ځکه فرعون چې کله غر کېده په وخت د غرغره کې هغه دا ویلو چې زه ایمان راوړم په هغه پیغمبر باندې چې بني اسرائیلو په ایمان راوړل، حضرت موسی علیه السلام باندې. په هغه وخت کې د هغه ایمان معتبر نه و، ځکه دې ته حالت د غرغري وي چې کله سا مرکنټ راشي هغه وخت کې انسان توبه نه قبلېږي. نو هغه وخت کې دا وی چې زه ایمان راوړم، لیکن فرعون ابو جهل دومره لوی کافر او دومره لوی زنديق چې کله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه دا په خېټه باندې کېناستو،
نو افسوس یې وکړو کاش وشپنکې راغلی زما په خېټه باندې ناست دی او زما نه سر قلم کوي. حضرت ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ یو عظیم صحابي لیکن ډېر متواضع او ډېر عاجز انسان او داغه د اسلام یو عظیم واقعه ده. تقریبا شپږم وم نمبر کې حضرت عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ هغه مسلمان شوی دی. جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم او حضرت ابوبکر رضی الله تعالی عنہ یو ځل بهر ته په سفر باندې روانو په مکه کې ولا نو ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ د بيزي سرولي د مالکانو بيزي سرولي جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وی په دې بيزو کې پي وی لک پیرا کې چیزې وسکم. ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ ورته فرمایل چې دا خود مالک دی هغه د اجازه د بغیر ز تعالی پي نشم راکول. جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې په دې بيزو کې د یو بيزا هغه راواله چې کې بالکل پي نه وي وچوي بالکل وچه بيزي چې راواغستا جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه خپل ولا شو لای کې پي راک په وچه بيزي کې پي راک. دا جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم معجزه. حضرت عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ چې کلا د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم دا معجزه په خپل سترګو باندې ولیدله فورا ایمان راو. یو متواضع شخصیت او به ورته ابو جهل سوی وی زما دا سټ چې دی دا بل خطه کټ چې خطه دې کټ کړو دا په نور سرونو کې غټ کاری دومره لوی متکبر انسان لیکن داغه نسل الله تعالی ختم کو داغه روحانی اولاد دشته دي څوک هم نن خپل بچیلا ابو جهل نوم نیک دي فرعون نوم نیک دي اگر چلوله سردارات بلال رضی الله تعالی عنہ بلال نوم نیک دي ابن مسعود نوم نیک دي عبد الرحمن نوم نیک دي زکا هغه خلق د سوچ په دې باندې ځان قربان کړ. نو الله رب العزت خپل پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته فرمای چې فصل لربک وانحر عبادت کوا صرف خپل د رب د پاره وانحر اور قربانی کوا چې کله ته قربانی کوي په دې سره با ته ځان ماته نزدیک دا قربانی پس منظر طرف ته چې انسان سوچو کی یو عجیبه پس منظر ده. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیمات چې اولی اولاد نو د الله تعالی نه اوغختا الله تعالی ولا بډاوالی حالت کې اولاد ورکړو. حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام په بډاوالی حالت کې ورته الله تعالی اولاد ورکړو اور چې کله حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام هغه د تلو راتلو شو فلما بلغ معه السعي کله چې هغه تګ را تک شو 12-13 سال عمر شو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام خپل زوی ته وی یا بنی ای زما بچیا زتاوینم په خوب کې انی اذبحک چې زتا ذبحکم فانظر ماذا ترى سسر ایدا. حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام ورته جواب کې څه فرمایي قال یا ابت فعل ما تؤمر اے زما ابا جانا افعل ما تؤمر کوا هغه چې تا ته حکم کې دیشي تا ته چې الله تعالی څه حکم کړل پاغي باندې عمل وکړه ستجدنی ان شاء الله من الصابرین زر دې چې تم مال عمومي ک الله تعالی وغختا من الصابرین د صبر کوونکو. لیکن حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام خپل پلار ته وی چې کله ذبح کوي نو چاړه به صحیح تیره بکی د پاره د دې چې زر زما دا مری کټ شي او د الله تعالی په نوم باندې قربان شي. د دې وجې نه مستحب دادي چې کله سړی زناور ذبح کوي نو اولنا چاړه تیر کی د پاره د دې چې د تکلیف ملاو نشي. خدا تیرا کوي به داغي مخ ته نو چې مخ ته غوامي خولاړه ته داغي مخ ته دي چړکې تیرا کړ شروع کړي دی وجې نه ایت اذیت ملاوي کی داغي وړاندې دی باندې تیرا کوي بلکې مخ کې نه اورز نه مخ کې تیرا کول پکار. اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایي چې دا چړکې به دا به صحیح تیرا بکی او دویم دا چې کله تما ذبح کوي نو ما به الټه سیټ باندې سملای د سینه چرته زمان نظر پتا باندې ولګي اور ته په محبت ته اولاد کې راشي او د الله تعالی په حکم کې دتا نه کوتای شي. کله چې اسبل اور چاړې رواغستا چې کله په تیزه سره چلولا د کې وکړه حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام خوا کې ولاړل اور الله تعالی د جنت نه ګډ راويس هغه ګډ ذبح کړی شو. چې کله ابراهیم علیہ الصلوۃ والسلام دا قربانی وکړه نو الله تعالی ورته فرمایل قد صدقت الرؤيا
اے زما محبوبه کم خوب چې تا لیدلی هغه خوب تا رښتیا کو، هغه خوب تا رښتیا کو. انا کذلک نجزی المحسنین، یقینا دارنګې بدله ورکو مونږ هغه خلکو ته چې هغوی په اخلاص سره نیکي کوي، په اخلاص سره د هغوی په عمل کې اخلاص وي. نو الله تعالی ته دا عمل دومره محبوب شو چې تر ورځ د قیامته پورې دا سنت په خپل بندګانو کې جاری اور ساری وساتي. دا د څه وجې نه؟ هغه ادا ابراهیم علیه السلام چې کومه ادا وه هغه الله تعالی ته خوښه شوې وه، ځکه په هغې کې کامل اخلاص. نن چې ماته هم قرباني کوو هغه سنت ابراهیمي مخې ته نیول پکار دي چې ابراهیم علیه السلام چې کومه قرباني کړله په هغې کې کامل اخلاص و. حضرت ابراهیم علیه السلام د الله تعالی په نوم باندې خپل زوی ذبح کولو ته تیار و. اے الله تعالی نن زه دا قرباني کوم، زه عهد کوم تا سره الله تعالی چې زه به خپل تمام خواهشات ستا په نوم باندې قربان، زه به خپل تمام چې کوم رسمونه دي هغه به زه ختموم، او ستا چې کوم حکم دی ستا د پیغمبر چې کوم حکم دی په هغې به زه ځان قربان. نن ما ته قرباني خو کوو، اور خیر زمونږ دا دی چې مونږ د الله تعالی دپاره قرباني کوو، د الله تعالی دپاره داسې عمل کوو چې په هغې سره مونږ الله تعالی ته نږدې شو. لیکن خپل چې کوم خواهشات دی هغه مونږ نه قربان، خپل خواهشات چې قربان کې دې ته ویلی شي قرباني. دا نه ده قرباني چې صرف تا زناور ذبح کو اور خیال دې دا دی چې بس زه الله تعالی ته نږدې شو. الله تعالی ته به نږدې کېږي الله چې په دې عمل کې هم ستا اخلاص وي اور د دې نه بعد ستا عزم وي چې الله تعالی هغه عمل به نه کوم چې هغې باندې ستا محبوب خفه کېږي. دلته مونږ قرباني وکړو، د هغې نه بعد بې معمولي غونډه کې رسم و رواج نو بیا هغه مونږ نشو پرېښودلی. د اختر په ورځو باندې یو عمل خلک خدا کوي چې مثلا قریب ورځو کې څوک فوت شوی وي، میش وي، بلکې بعض دفعه خو داسې وي چې یو کال تیر شوی وي د هغې نه بعد هم نو خلک بیځي هغه کور ته غم تازه کوي. نو دا یو ناروا عمل دی. تا قرباني وکړه نو ته خپل خواهشات هم قربان کا، تا قرباني وکړه ته خپل رسم و رواج هم ختم کا. دلته تا قرباني وکړه خیال دې دا دی چې دا وینه ځمکې ته نه ده رسېدل او د هغې نه مخکې الله تعالی زما ګناهونه معاف کړي دي. ټیک ته دا خبره خو صحیح، خو هلته ته لاړې بیا دې په دې رسم و رواج باندې عمل وکړو نو د دې قربانۍ فایده ته ته څه میلاوه شو؟ نو چې کله یو کور کې غم شوی دی بیا 3 ورځو نه بعد هغه غم تازه کول په اختر کې دا ناجایز دي. حدیث پاک کې راځي حضرت ام حبیبه رضی الله تعالی عنها د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم بیبي ده او زمونږ مور ته دا ابو سفیان رضی الله تعالی عنه د موت خبر چې راغی چې ابو سفیان رضی الله تعالی عنه وفات شوی دی 3 ورځې وشوې د هغې نه بعد حضرت ام حبیبه رضی الله تعالی عنها هغې وفرمایل چې مال نکریزه راوړئ. نکریزه چې وله راوړه نو هغې خپل لاسونه هغه په نکریزې باندې رنګ. د هغې نه بعد یې وفرمایل چې زما دې ته هېڅ ضرورت نشته دی چې زه خپل لاسونه په نکریزې باندې رنګ کړم، خو دا د دې وجې نه کوم چې ما د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم نه دا اورېدلي دي چې هېڅ چا دپاره جایز نه دي چې هغه په چا باندې د غم اظهار وکړي د 3 ورځو نه زیات سوا د ښځې نه چې هغه په خپل خاوند باندې څوک بناولی شي 4 مهینې اور 10 دن، لیکن د دې نه علاوه چا دپاره دا جایز نه دي. نو که مونږ تاسو قرباني کوو مقصد دا وي چې په دې قربانۍ سره مونږ الله تعالی ته نږدې شو نو په کار دا دی چې مونږ خپل خواهشات هم قربان کړو. اصل کې د انسان د اخلاص پته لګي په 2 موقعو کې، یا صحیح مؤمن دی او یا فراډي مؤمن دی. یو د غم په موقع کې چې آیا د خپل رسم و رواج کوي او کدی د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم په سنت باندې عمل کوي، اور دویم د واده په موقع باندې چې په واده کې د په رسم و رواج باندې عمل کوي که د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم په سنت باندې عمل کوي. پکار دا دی چې مونږ تاسو قرباني وکړه، مونږ خیال دا دی چې په دې سره مونږ الله تعالی ته نږدې شو، نو مونږ تاسو له هغه اعمال پکار دي چې په هغه اعمالو باندې الله تعالی راضي کېږي. دا خو دومره یو عظیم عمل دی. زید بن ارقم رضی الله تعالی عنہ فرمای قال اصحاب رسول الله صلی الله علیه وسلم ما هذه الاضاحی یا رسول الله،
د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه عرض کړو اې د الله تعالی رسوله ما ذل اضاحی دا کومې قربانیانی چې مونږ کو د دې مقصد سره دې مقصد سره نو جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته جواب کې ارشاد فرمایل سنت ابیکم ابراهیم علیه السلام دا ستاسو د پلار د ابراهیم علیه السلام سنت نو صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین عرض وکړو یا رسول الله فما لنا فيها یا رسول الله مونږ ته پدې کې څه ملاويږي چې دا زمونږ د پلار د ابراهیم علیه السلام سنت ته نو جواب کې جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایل بكل شعره حسنه د هر بال په بدل کې د هر وخت په بدل کې الله تعالی تاسو ته نیکی راکړي نو دا یو عظیم عمل دی اور دا عظیم عمل په صحیح طریقې سره ادا کول پکار او صحیح طریقه د دې دا ده چې په دې کې مکمل طور باندې اخلاص وي چې کله پکې مکمل طور باندې اخلاص وي دا عمل به د الله تعالی په دربار کې قبول او منظور وي اور چې کله مونږه قرباني وکړه دا د جان نثارۍ نوم دی چې ته ځان قربانۍ او خپل ځان قربانولو ته هم تیارې نو پکار دا دی چې ارګ ګرد کم غریبانان وي کم فقرا وي د هغوی خیال هم موږ وساتو دا نه چې ما ته قرباني وکړه خو خوا کې غریب دی هغه کره چوله خالی ده او هغه دا انتظار کوي چې کله به اوس غوښه راوړي او ما ته اول ځان مړو د هغې نه بعد دی ګاونډي له ورکړه پکار دا دی چې خوا کې ستا ګاونډي دی هغه قرباني نه ده کړ غریب دی هغه په دې انتظار دی چې څوک دی چې غوښه به راوړي نو پکار دا دی چې اول حق د هغه دی مونږ اول هغه ته غوښه ولیکو حدیث پاک کې راځي جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې جایز نه دی یو کس د پاره چې د 3 ورځو نه زیات غوښه کیږي اگر چې اوس جایز دی دا شروع احکام کله چې فقر غالب وو اوس دا هم جایز دی چې ته یو پټه چاله ورنکي لیکن مستحب دا دی چې د قرباني دا غوښه د انسان 3 حصے کې یو حصہ په خپل استعمال کې راولي اور دویمه حصہ هغه چې کوم غریبانان دي فقرا دي دا ویل ورکی او دریمه حصہ کم چې دا هغه اقربا او رشتہ داران دي هغه په منځ کې تقسیم کی دا مستحب دي چې په دې طریقې سره انسان د قرباني غوښه تقسیم کی نو پکار دا دي چې په دې طریقې سره د قرباني دا عمل وکړي شي د پاره د دې چې موږ نه الله تعالی راضي شي که زموږ مقصد دا وي چې موږ په دې عمل سره ځان الله تعالی ته نږدې کو نو به په اخلاص سره قرباني پکارتا اور ځان هم استعمالول جایز دي اور خوا کې چې کوم غریبانان دي هغه مخکې کول پکارتا ان شاء الله د دې خبرو کوشش وکړو چې موږ په دې قرباني کې که زموږ اخلاص نه وي نن نه بل د نیت تصحیح کو چې الله تعالی دا قرباني زسب ستاده پاره ټیم سره 27 نو وس صرف منځ دې د منځ خو عامه طریقه ده مختصر طریقه هر اختر کې علما بیانې اول دا چې نیت بو کی نیت د زړه نوم دی په زړه کې نیت وکړي چې د اختر واجب منځ ادا کو اور په دې مانځ کې شپږ تکبیرات زائد دي اول ځل امام سے بوئی الله اکبر لا سنبا پنامه باندې کی ثنا بوئی داغه نه بعد به امام سے بوئی الله اکبر لا سنبا زړن کی به دویم ځل الله اکبر لا سنبا زړن کی او دریم ځل الله اکبر نو به لا سن کی به دویم رکعت چکلا امام سے دویم رکعت تر پاسې دو نو سورۃ الفاتحه بوئی سورۃ بوئی اور دا اگے نه بعد به 3 تکبیرات زائد تھی اول به امام سے الله اکبر وی لاسونه وګونو ته وی سخت ځړن به الله اکبر لاسونه وګونو ته وی سی به وخت ځړن دریم ځل الله اکبر لاسونه وګونو ته وی سی به ځړن سلورم ځل الله اکبر به لاسونه بر نه وړي بلکې سیده خطا رکوع ته بلاش دا اسانه طریقه ده دا غي نه بعد به مختصر یو مسنون خطبه ده هغه به ویل کېږي داغي اوریدل واجب دي نو الله تعالی په دربار کې دعا کوم چې الله تعالی سوي الله تعالی په دې عمل کولو توفیق راکړي دعا وکړه اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث بسم الله على نفسي وديني بسم الله على مالي وولدي واهلي بسم الله على ما اعطاني الله ربي لا اشرك به شيئا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر وأعز وأجل مما أخاف وأحذر
عز جارك وجل ثناؤك ولا إله غيرك. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي، من شر كل شيطان مارد، ومن شر كل جبار عنيد. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. یا الله تعالی زب صغیره کبیره گناهونه معاف کی. یا الله دا کم عمل چې د قربانۍ په دې کې اخلاص را نصیب کی. نام نمود دکلاوی شهرت د مونږ بچو ساتي. الله تعالی صبر کسان قربانی کې الله تعالی ټول قربانۍ د الله تعالی په دربار کې قبول او منظور کی. یا الله تعالی دا د اختر مبارک روز ده د چا څه قسم شرعي حاجات ته الله تعالی د غیب او خزانو نه پوره کی. چا د دعاګانو ویل باز ملګری بیماران دي هغوی لپاره دعا وکړي چې الله تعالی دې ورته شفای کامله عاجله مستمره نافعه ور نصیب کی. څومره بوډاګان دي زموږ په دې محله کې سیفور حاجي صاحب دی، دارنګې شیرین جان صاحب والد صاحب دی، نور څومره بوډاګان دي زنانې دي بیماران دي الله تعالی ټولو ته صحت کامله عاجله مستمره نافعه ور نصیب کی. څومره کسان وفات شوي الله تعالی مغفرت تامه ورته نصیب کی. په نږدې ورځو کې چې څومره کسان وفات شوي دي الله تعالی ټولو ته مغفرت نصیب کی. څومره زنانه وفات شوي الله تعالی ټولو ته مغفرت نصیب کی. چا څه قسمه شرعي حاجات دي د غیب و خزانو نه پوره کی. څوک قرضداري د غیب نه ولا بندوبست وکړي. په آخر وخت کې دنیا نه ځو په ژبه دا کلمه جاري کړي لا اله الا الله محمد رسول الله.